او ته وې چې زما ژوند سخت دی. تا ژوند چرته کتلی دی؟ تا د ژوند سختې لارې لیدلې په کوم ځای کې دي؟ تا باندې خو ډېر زیات رحم شوی دی. ته خو د دې سختو نه بیخي یو وړښته پاتې شوی. تا د نور تپ کله محسوس کړی دی؟ تا د نور هغه تپ کله محسوس کړی دی چې دا نور بیا یخ محسوسیږي دی بدن ته او ته وایې زما ژوند سخت دی؟ د بازار ته کله کله دوره خامخا کوه، د دې نورو خلکو د ژوند خامخا لږ ګوره، بیا به در معلومه شي چې الله تعالی تعالی څومره نعمتونه درکړي دي، څومره آسایشونه درکړي دي، څومره اسانتیاوې درکړي دي او ته وایې چې زما ژوند سخت دی. ژوند دې سخت ځکه دی ته چې کوم خلک فالو کوې، ته چې د چا ویډیوز ګورې، نو تاله به په دې جامه کې او په دې پیزار کې او په دې کور کې خوب څه خوند درکړي؟ تاله به د بون په دغه کټ کې ملاس ته څه خوند درکړي چې ته د نورو دا دومره لوی لوی محلونه ګورې او دا دومره لوی لوی ګاډي ګورې او دا د هوټلو سټیټس ته ګورې، تاله به ژوند څه خوند درکړي؟ اول دغه خلک ظالمان دي. لاړ شه کم چې دې فالو کړي دي هغه که په ټیک ټاک دي او که په فیسبوک دي، زه درته دام نه یم چې انفالو یې که، بلاک یې که بلاک، او ته بیا خپل ژوند وګوره چې څومره په قرار تېرېږي. تا د یوې 2 غنټو چې کوم کانټینټ وکتل بل شی پکې نشته. پراډو داسې راتاو کا او په محل کې په پوړو داسې راکوشه. زه به درته کم کم بیانوم ټول شوشا، نو هغې ته ذهني توګه بیمار کړې او ته وایې زما ژوند سخت دی. تا د سختو درد کله لیدلی دی؟ تا نهاره کله تیره کړې ده؟ ته خو چې 2 غنټې په نهاره باندې تیرې کې، سات د باندې نه تیرېږي او ته وایې زما ژوند سخت دی. تا پیدل مزل کله کړی دی؟ ستا په خپو کې غوټې کله پیدا شوي دي او ته وایې زما ژوند سخت دی؟ تا شوګیرې کله کړي دي او ته وایې زما ژوند سخت دی؟ تا د نور لاندې یو 15 منټه کله تیر کړي دي او ته وایې زما ژوند سخت دی؟ تا په دیاړۍ کې